السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم کتونکو، د ډیرو مرګرو په گزارش سره مونږه د تجوید چې کوم کورس شروع کړی په اردو ژبه کې، هغه به انشاءالله د نن نه پس مونږه په پښتو کې هم بیانو. زمونږ به دا ترتیب وي چې یو ویډیو به مونږه د پښتو په لغت کې ورکو، د پښتو په ژبه کې، او دغه شان ورسره به د اردو په ژبه کې هم د هغې بیان کوو. محترمو لیدونکو، څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ دا چینل د تجوید په حوالې سره دی او د قرآن مجید په حوالې سره دی. نو محترمو ناظرینو، نن به انشاءالله مونږه د تجوید د شروع نه مونږه د تجوید بیان کوو، او انشاءالله مونږ به سټپ بای سټپ د تجوید چې کومې مسایل دي او کوم ضروري بحثونه دي هغه به مونږ بیانو. د هغې دپاره د ټول نه مخکې چې کوم ضروري څیز دی هغه د تجوید پیژندل دي، او دغه شان د قرآن مجید آداب دي، دغه شان څه نورې بعضې خبرې دي. ځکه چې یو علم یو انسان زده کوي، نو د انسان دپاره د هغې پیژندل دا ډېر لازمي او ضروري څیز دی. نو کم انسان چې یو علم زده کوي، د هغه دپاره د هغې پیژندل او د هغې پهچان دا ډېر ضروري دی. ځکه چې کله علما کرام فرمایي چې کله یو انسان ته خپل مطلب معلوم نه او دی مخکې روان دی، یو څیز زده کوي او د هغه علم ورته نشته دی، نو دا بې فایدې لګیا دی. ځکه چې د یو منزل او د یو مقصد ته د رسېدو دپاره تا ته به د دغې منزل او د دغې چې کوم ستا مقصد دی د دغې پوره معلومات وي. نو محترمو ناظرینو، نن به مونږ انشاءالله تعالی د تجوید وضاحت لا څه ته ویلی کېږي او دغه شان دا دومره اهم او ضروري ولې دی. محترمو ناظرینو، مونږ به نن انشاءالله په دې ننني کلاس کې یو څو مسایل بیانو. یو به انشاءالله تعالی مونږ د تجوید تعریف کوو، بل به مونږ د دې عرض و غایت بیانو چې د دې مقصد او غرض څه شی دی، او بل به انشاءالله تعالی مونږ د تلاوت څه آداب دي هغه بیانو، او په آخر کې به مونږ انشاءالله تعالی د لحن یعنی د غلطۍ دوه قسمونه او د هغې څه مثالونه بیانو. محترمو ناظرینو، د تجوید تعریف څه دی؟ علما کرام د دې تعریف دا کوي چې هر یو حرف د دې د مخرج نه رایستل او د دې صفات په صحیح طریقې سره ادا کول، دا د تجوید نوم دی. یعنی مطلب دا دی چې کوم یو حرف د کوم ځای دپاره مقرر شوی دی او د کوم ځای نه هغه حرف راوځي، هغه حرف ته د هغې ځای نه ادا کې او د دې سره سره د صفاتو هم خیال وساتي، نو دا د تجوید معنا او د تجوید تعریف دی. محترمو ناظرینو، د تجوید معنا دا عمدہ کرنا، خوبصورت کرنا. جود یجود تجویدا یعنی خوبصورت کرنا. او په اصطلاح کې د دې تعریف دا دی چې هر یو حرف د خپل مخرج نه رایستل او د دې صفات په صحیح طریقې سره ادا کول. یعنی د دې دپاره چې کوم د دې د حرفونو دپاره چې کوم مخارج مقرر شوي دي، د هغې خپلو مخارجو نه هغه لفظ رایستل او د صفاتو سره سره ادا کول، دا د تجوید نوم دی. مثلا مونږ یو ټکی وایو الحمدو. اوس په دې الحمدو کې چې کومه ح ده، د دې دپاره خپل یو ځای مقرر دی. دقه ح د خپل ځای نه رایستل او د خپل ځای نه ادا کول، دا د تجوید نوم دی. یعنی هر یو حرف د خپل مخرج نه رایستل. بس خلاصه د خبرې دا شوه چې کوم یو حرف دپاره کوم یو ځای مقرر شوی دی، د هغې ځای نه یې راوباسي او د خپلو صفاتو سره یې ادا کړي. یعنی که چېرته هغه لفظ ډک ویل وي نو ډک یې ادا کړي، او که چېرته هغه لفظ تش ویل وي نو تش یې ادا کړي. زمونږ چې کوم نن دویم نمبر سټپ دی د کلاس، هغه د تجوید ضرورت او اهمیت دی. محترمو کتونکو، دا تجوید ولې دومره ضروری دی او ولې دومره اهم دی؟ ځکه چې قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، ورتل القرآن ترتیلا. قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته خطاب دی. کله چې حضرت جبرائیل علیه السلام به پیغمبر علیه السلام ته وحی کوله، نو پیغمبر علیه السلام به دا قرآن مجید زر وی. دا به یې لږ داسې په جلدۍ سره وي
او د دې د یادولو کوشش به کو چې دا زمانه هیر نشي. نو الله جل شانه د هغې دپاره د آیات مبارکه نازل کو چې زما حبیبه ورتل القرآن ترتیلا، چې دا قرآن مجید ته په ښکلي او خوبصورت انداز کې او په قلاره قلاره وایه. علماء کرامو د دې معنی دا کړې ده ای جود القرآن بتجویده، یعنی قرآن مجید ښایسته ښایسته خوب ټهر ټهر کر، په قلاره قلاره او په عمده طریقې سره وایه. محترم لیدونکو، د دې ځای نه د تجوید اهمیت دا ثابتېږي. د هر انسان دپاره تجوید یو ضروري دی، ځکه چې کله انسان د دې نه ناواقفه وي او د دې نه ناخبره وي، نو دا بیا د ډېرو غلطو شکار کیږي. ډېرو غلطو ته دا انسان مخامخ کیږي او کله کله د انسان نه داسې غلطي وشي چې د هغې سره د انسان دا مونځ هم فاسدېږي، او د هر یو انسان دپاره دا یو ضرورت دی. ځکه چې علماء کرام د غلطۍ دوه قسمونه بیانوي. په عربۍ کې دې ته لحن ویلی کېږي، چې دا په دوه قسمه باندې ده، یو لحن جلی ده او بل لحن خفي ده. محترمو کتونکو، د کومې غلطۍ چې د انسان نه کېږي او د کومو غلطو چې موږ مخامخ کېږو د هغې دوه قسمونه دي، یو لحن جلی ده او یو لحن خفي ده. په عربۍ کې چې کومه غټه غلطي ده هغې ته لحن جلی ویلی کېږي، او چې کومه وړه غلطي ده هغې ته لحن خفي ویلی کېږي. لحن جلی دا مطلب دی چې دا کله انسان د یو حرف په ځای باندې یو بل حرف ووایي، یا دا انسان بې قاعدې ووایي، نو دا لحن جلی ده، یعنی غټه غلطي ده چې د یو حرف په ځای باندې انسان بل حرف ووایي. لکه د ثا په ځای باندې سین ویل، دغه شان د سین په ځای باندې سواد ویل، د یو حرف په ځای باندې یو بل حرف ادا کول، دا لحن جلی او غټه غلطي ده. دغه شان د ح په ځای باندې ها ویل، داسې مختلف صورتونه، د ذال په ځای باندې زا ویل، دا ټولې د لحن جلی اقسام دي. نو دا لحن جلی ده او د دې نه انسان دپاره بچ کېدل پکار دي، دا حرام ده. او کله کله علماء کرامو لیکلي دي چې کله یو انسان دا لحن جلی وکړي او دې په مانځه کې وي او د هغې د وجې نه دا د چې کوم آیات دا وایي، کوم تلاوت کوي، د هغې معنی بدله شي، نو دغلته کې بیا مونځ هم خرابېږي. دا یو فقهي مسله ده، یو متفقه مسله ده چې کله یو انسان په مونځ کې په تلاوت کې داسې غلطي وکړي چې د هغې د وجې نه هغه د تلاوت مطلب بدل شي، نو بیا د انسان چې کوم مونځ دی هغه خرابېږي او هغه ماتېږي. او هسې هم دا غلطي حرامه ده، د دې نه ځان ساتل پکار دي. لکه دا موږ تاسو ته په یو مثال سره بیانو، تاسو د هغې نه په خپله باندې اخیستی شئ چې او د دې سره بیا د انسان مونځ خرابي. محترمو کتونکو، قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي د دغې کفارو په باره کې چې ختم الله علی قلوبهم، یعنی الله جل شانه د دې کفارو په زړونو باندې مهرونه لګولي دي. علی قلوبهم، ختم الله، مهرونه لګولي دي الله تعالی علی قلوبهم، د دغې کفارو په زړونو باندې. اوس که یو انسان دا تلاوت کوي او په مونځ کې لګیا دی او دا تلاوت کوي او دی علی قلوبهم په ځای باندې علی قلوبهم وایي، دلته کې چې کوم دا قاف دی د دې په ځای باندې دا انسان کاف وایي، علی قلوبهم وایي، علی قلوبهم وایي، لکه څنګه چې بعضې انسانان د قاف په ځای باندې کاف وایي، نو نعوذ بالله د دې هغه مراد او هغه ټول مفهوم بدلیږي. د دې معنی خو الله تعالی د کفارو په زړونو باندې مهرونه لګولي دي، خو که چېرته یو انسان د دې قلوبهم په ځای باندې قلوبهم وایي، نو نعوذ بالله د دې معنی به دا شي چې الله جل شانه د دوی په سپو باندې مهرونه لګولي دي. محترمو ناظرینو، دا مونځ خرابېدل څه کوي چې دا یو کفریه الفاظ دي، په دې سره د انسان د ایمان هم خطره ده، ځکه چې دا کم نمونه الفاظ دي. د خپل خالق په باره کې داسې کلمات او داسې الفاظ ویل، نو دا که یو انسان داسې تلاوت کوي نو الټه د قرآن مجید په ده باندې لعنت وایي، ځکه چې دا د قرآن مجید هغه مفهوم او هغه مراد ټول بدلوي. د دې قرآن مجید چې کوم
هغه مفهوم دی او هغه مراد دی دا انسان ټول هغې لره بدل کی. نو ځکه د دې غلطو نه ځان ساتل پکار دي. کله کله د دې غټې غلطو د وجې نه د انسان چې کوم مونځ دی هغه فاسدېږي. محترمو دویم قسم چې کوم د غلطۍ دی هغه لحن خفي دی. لحن خفي وړې غلطۍ ته ویل کېږي او د دې مطلب دا دی چې دا هغه غلطي ده چې کومه مطلب کوم حرف ډک ویل دی هغه انسان باریک وي او کوم حرف باریک ویل دی هغه انسان ډک وي. یعنی د قواعدو خلاف ویل دا لحن خفي ده او دا د هغې لحن جلی په شان حرامه خو نه ده لیکن د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. مثلا الصراط محترم ناظرینو الصراط په دې کې را ډکه ویلې کېږي الصراط. اوس که یو انسان دا باریکه ووایي نو دا لحن خفي ده یعنی وړه غلطي ده ورکوټې غلطي ده. الصراط په ځای باندې الصراط ووایي الصراط نو دا وړه غلطي ده. نو دا د اولنۍ غلطۍ یعنی د لحن جلی په شان حرامه خو نه ده لیکن د دې نه هم ځان ساتل پکار دي. یعنی یو ډک حرف باریک ویل چونکې دا یو قاعده ده او یو اصول دي چې کله په را باندې زبر یا پیش وي نو دا ډک ویل کېږي. نو د هغې د وجې نه را ډکه ویل کېږي. نو دا باریک ویل چې کله په را باندې زبر یا پیش وي دا لحن خفي ده. یعنی د ډک حرف په ځای باندې باریک حرف ویل او دغه شان د باریک حرف په ځای باندې ډک حرف ویل. دغه شان ولد ضالین دویم مثال د لحن خفي لپاره ولد ضالین دی. ولد ضالین کې چې کوم ضاد دی دا ډک ویل کېږي ضاد ډک ویل کېږي. اوس که چېرته یو انسان دا باریک ووایي نو دا د وړه غلطي وکړه یعنی لحن خفي وکړه. د لحن خفي حکم دا دی چې په دې سره مونځ خو نه ماتېږي لیکن د دې نه ځان ساتل پکار دي. په دې سره هم انسان ګناهګارېږي لیکن دا چې کومه لحن جلی وه هغه حرامه غلطي ده او چې کومه دا لحن خفي ده دا حرامه خو نه ده لیکن بیا هم مکروهه ده. نو لهذا د دې غلطۍ نه هم ځان ساتل پکار دي. پرمو د تجوید دپاره غرض او مقصد څه شیز دی؟ د تجوید عرض او مقصد څه دی؟ د تجوید مقصد او عرض دا دی چې د انسان چې کومه کمزوري ده په تلاوت کې هغه ټیک کړي. یعنی د انسان د غلطیو نه د بچ کولو دپاره دا تجوید لازمي ګرځېدلی چې دا انسان په قرآن مجید کې د خپلو غلطو نه ځان وساتي. دا د دې تجوید عرض او مقصد دی. اخر کې چې کومه اخري خبره ده زمونږ په دې ننني کلاس کې چې کوم اخري سټیپ دی هغه د تلاوت د آدابو په باره کې دی. محترمو ناظرینو د تلاوت دپاره څه خاص آداب دي. چې کله یو انسان تلاوت شروع کوي نو دا به د دې نه مخکې اعوذ بالله خامخا وایي ځکه چې قرآن مجید کې الله جل شانه فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. الله جل شانه فرمایي چې انسان کله چې ته دا قرآن مجید شروع کړي نو فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم ته د الله جل شانه په ذات سره د شیطان مردود نه پناه وغواړه یعنی اعوذ بالله ووایه. نو لهذا د تلاوت د شروع کېدو نه مخکې اعوذ بالله خامخا ویل لازمي دي. مثلا مونږ د یو تلاوت آغاز کوو د قرآن مجید خوا که هغه هر ځای وي خو لیکن د تلاوت آغاز کوو نو د دې نه مخکې به اعوذ بالله خامخا وایو. اعوذ بالله به د دې نه مخکې خامخا وایو لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. نو دا یو مثال استاسو دپاره چې کله یو انسان د قرآن مجید د تلاوت آغاز کوي نو دا به د دې نه مخکې خامخا اعوذ بالله وایي. او په بسم الله کې دا تفصیل دی چې کله یو انسان د صورت نه شروع کوي نو بیا به د دې سره سره بسم الله هم وایي یعنی د اعوذ بالله سره سره به بسم الله هم وایي لکه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. نو دلته کې اوس موږ د تلاوت آغاز کو خدا د صورت نه هم لہذا د دې سره موږ بسم الله هم شامل کړه. نو چې کله د تلاوت آغاز د صورت نه وسره کیږي نو بیا به اعوذ بالله او بسم الله دواړه وي. محترمو په دې کې بیا یو خبره دا ده چې کله انسان دا دواړه په یو سا کې وي په یو دغه کې رابندې کی نو دې ته وصل کول وي. لکه داسې أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. نو دې ته وصل کول ویل کېږي، یعنی دا ټول په یو وصل سره رابندول، یعنی اعوذ بالله بسم الله او دا صورت ټول په یو وصل کې رابندول، دې ته وصل کول ویل کېږي. دویم محترمو دغه شان که یو انسان تلاوت کوي په درمیان کې دته یو صورت راغی نو بیا به هم بسم الله خامخا وایي. لکه اوس مونږ د قرآن مجید تلاوت کوو وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اوس موږ تلاوت کو او په درمیان کې یو صورت راغی نو لہذا په دې صورت کې بیا هم بسم الله خامخا وي. محترم کتونکو چې کله انسان داسې وکړي چې ځان له اعوذ بالله ووایي او بیا ځان له بسم الله ووایي او بیا ځان له صورت شروع کړي، لکه مثال په طور باندې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقین. یعنی د اعوذ بالله او د بسم الله او دغه شان د صورت په ټولو کې ځان نه ځان خپل وقف وکړي نو دې ته بیا فصل کول ویل کېږي، یعنی دا ټول ځان نه ځان جدا جدا وویل شول، دې ته فصل کول ویل کېږي. دغه شان که یو انسان اعوذ بالله او بسم الله دواړه ووایي او د دې نه علاوه بیا ځان نه صورت ووایي وسره، مطلب صورت وسره بیا ځان نه مرګري کړي نو دې ته وصل اول فصل ثاني ویل کېږي. وصل اول فصل ثاني که یو انسان اعوذ بالله ځان له ووایي او بیا د بسم الله سره صورت متصل کړي نو دې ته بیا فصل اول وصل ثاني ویل کېږي، نو دې ته بیا فصل اول وصل ثاني ویل کېږي. لیکن صرف دومره خبره ده چې قرآن مجید کې چې کوم سوره برات دی، کوم چې سوره توبه ده، په دې کې بسم الله نه ویل کېږي. اگر چې دا د صورت ابتدا ده او د صورت آغاز دی، د صورت ابتدا ده او د صورت آغاز دی، خو لیکن په دې کې بیا هم بسم الله نه ویل کېږي. د هغې یو دوه درې وجې علما کرامو بیان کړي دي. یو دا ده چې یو خو صحابه کرامو په دې کې نه دي لیکلي، کوم چې د مخکې نه رامنقول دي او دا قرآن مجید به چې کوم لیکل کېدو په هغې کې چې کومه صحابه کرامو ته رارسېدلې ده نو د مخکې په هغې کې بسم الله نه ولیکلی شوي. یو وجه علما کرام دا بیانوي چې چونکې دا سوره قتال دی، یعنی د جنګ صورت دی، د الله جل شانه د غصې صورت دی، لہذا د دې د وجې په دې باندې بسم الله په دې کې نه ویل کېږي، ځکه چې بسم الله د الله جل شانه د رحم او د کرم الفاظ دي او د کرم کلمات دي. په بسم الله کې چونکې د الله جل شانه صفات دي او د الله جل شانه رحم پکې بیان شوی دی او په دې صورت کې د الله جل شانه غضب دی، د الله جل شانه غصه ده پکې، لہذا د دې د وجې نه علما کرام یو وجه دا هم بیانوي چې د دې د وجې نه په دې سوره برات کې یعنی په دې سوره توبه کې بسم الله ویل نه دي پکار. نو د دې به څنګه صورت وي د شروع کولو؟ نو دغه صورت به موږ داسې وایو چې د دې نه وروسته چې کوم صورت دی هغې سره به ډایرکټ یا متصل کوو او یا پرې وقف وکړو بیا به ځان شروع کوو. لکه داسې ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين، او یا داسې ان الله بكل شيء عليم براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين.
نو علماء کرام د دې دغه یو وجه بیانوي چې په دې کې چونکې د الله جل شانه او د هغه د رسول د لرېوالي اعلان دی چې الله جل شانه او د هغه رسول دا لرې دي د مشرکانو نه او کوم خلک چې د مشرکانو سره وعده کوي. نو محترمو دا اصول او ضوابط موږ بیان کړل د تجوید لپاره. دغه شان موږ د تجوید تعریف بیان کو او د هغې دپاره چې کوم څه ضروري بحث و د هغې دپاره چې کوم ضروري بحث و هغه موږ بیان کو. امید دی چې انشاءالله تاسو به په دې باندې پوه شوي او تاسو به انشاءالله د دې نه ښه پوره فایده اخیستې وي. محترمو دا کورس موږ په اردو کې پړاوو خو چونکې د ثمرګرو په عرض سره او د ثمرګرو په مشورې سره موږ د پښتو کلاس هم په دې کې شروع کړو. ډېرو ملګرو موږ ته په کمنټ کې ویلي او دغه شان په واتساپ باندې هم ملګرو رابطه کړې وه چې تاسو دا کلاس مهرباني وکړئ په پښتو کې دغه کوئ نو موږ به بیا په دې باندې ښه پوهېږو. نو انشاءالله موږ به ستاسو دپاره موږ انشاءالله په اردو کې هم بیانو او دغه شان په پښتو کې به هم انشاءالله موږ کلاس بیانو. زموږ ستاسو نه په آخر کې دا درخواست دی چې که تاسو د اوسه پورې زموږ چینل سبسکرایب کړی نه دی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ او کمنټ یې وکړئ او مخکې ملګرو سره یې شیر کړئ چې ټولو ملګرو ته دې پوره ثواب ورسي.